بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وسلم. نو مونږه کتاب الله چې اصول اربعه سلور دي، کتاب الله، سنت رسول صلی الله علیه وسلم، اجماع الامت او قیاس. د کتاب الله تعریف او داغي سره متعلقات، فوائد او قواعد دا وینو. بیا چې په کتاب الله سلور تقسیمات دي، شل اقسام دي، دا خبره اترې کړې. اولنې تقسیم هغه سلور اقسام: خاص، عام، مشترک، مؤول. نو خاص شروع کړه او د خاص تعریف، د خاص مثالونه، د خاص تفریع د احکامات، او بیا باغی باندې او تفریعات، او د او تفریعات په منځ کې دوه سوال جواب دا وشول. بیا د خاص ډېر قسمونه دي، یو امر دی، یو نه دی. نو امر شروع کړه او د امر په باره کې موږ د امر تعریف وکړو. بیا امر جننه د سره پر راځي، د امر وجوب، دا موجب چې د شي نه پای کې دا دوه ورځې خبره اترې وشولې. نو موږ په دې نتیجې ته ورسېدو چې امر نه د تکرار تقاضا کوي او نه د تکرار احتمال لري. بیا به اعتراض دا وجه لګا تکرار تقاضا او احتمال نه کوي، دا عبادت ولې مقرر کیږي؟ نو موږ د اسباب او تکرار د وجه نه کله چې مصنف رحمت الله علیه نو د دې خبرونه فارغ شو، نو اوس د دې دینه یو بل ټاپک شروع کړي چې آیت وی وجوب. وجوب د وجوب قسمونه بیان دي. یو د وجوب ادا، ایو د وجوب قضا. ادا دي ته ویلېږي تسلیم عین الواجب بالامر. کم څه زبانه څنګه پر شوې او ته اقا شان دي ادا کړي ته ادا وي، او کم څه زبانه څنګه پر شوې او اقا شان دي ادا نه کوي بلکې دغه مثال ادا کوي، نه هغه مثال ته قضا وي. اسانه خبره. تسلیم عین الامر بالامر، تسلیم عین الواجب بالامر دا چې دا ادا تعریف ده، او تسلیم مثل الواجب بالامر دا چې دا قضا تعریف ده. پوه شو به معنی؟ اوس به د تعریف چې کړه دی کنه، تسلیم عین الواجب بالامر یعنی هغه شی چې امر سره ثابت شي وجوب د ایت قسمونه دي. یو ته وجوب ادا او یو ته وجوب قضا وي. دا ادا تعریف یې څه کو؟ تسلیم عین الواجب. نو پدې کې دا خبره ده چې یو پدې تعریف کې دا خبره چې دلته پھر صرف تسلیم ټکه استعمال کو. تسلیم کو لګي یو څه بل ته حواله کول. نو وجوب دا خو یو فعل دی او افعال اعراض دي، او اعراض چې دا قائم بالغیر وي لري غو زده صورت چې عمل غداواله او بلتا دا کنه دلته تسلیم نو مطلب دا دی چې پرې د لپاره کوم وخت معین دی، هغه معین وخت کې دا عدم د وجود تر واستل. د لپاره کوم معین وخت دی، هغه معین وخت کې د عدم نه وجود تر لګا د مانځه ټایم شو، مازیګر مانځه ټایم شو، د مازیګر په مانځه په ټایم کې د عدم نه د امو سین دا وجود تر اوسه دې ته تسلیم ویلېږي. لکه پوه شو به معنی. علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه د تعریف کړی دی د ادا، هغه کړی تسلیم نفس الواجب بالامر، او موږ تعریف کو پس سره تسلیم عین الواجب بالامر. نو الګي هغه دا نفس واجب چې انتای کړی دی په نفس واجب سره، نو بابا به اعتراض راغلی دی لکه نفس وجوب خدا وخت د وجه نه راځي، دغه د وجه نه راځي، امر د وجه نه راځي. چونکه بلغه تعریف باندې اعتراض نو دوی چې ما ځکه چې نن دا په دغه باندې وکړو تسلیم عین الواجب مو کو. هغه پوه شو به معنی. ها پوه شو ورته ته بیا مخکې دغه د بروي. نو باندې سبا کې موږ د ادا او د قضا تعریف کړي. د څه تعریف وکړي؟ ولما فرغ المصنف رحمت الله علیه عن بیان التکرار وعدمه، کله چې فارغ مصنف رحمت الله علیه د بیان د تکرار او د عدم دلینا چې امر د تکرار تقاضا کوي او کنه کوي او احتمال لري کنه لري. شرع فی تقسیم الوجوب، شروع وکړه په تقسیم د وجوب کې. فقال فرمای وحكم الامر نوعان، او د امر چې کوم حکم دی چې هغه څه شری وجوب، د امر حکم څه شری نوعان، څو قسمونه دي؟ اداء، یو ادا ده، ادا څه ده؟ او تسلیم عین الواجب بالامر، حواله کول د عین واجب پس سره په امر سره. یعنی ما ثبت بالامر، وجوب نه مطلب دا دی یعنی وی چې حکم الامر دا حکم نه مطلب سره ما ثبت بالامر، یعنی هر هغه شی چې د امر په ذریعه سره ثابت شوی چې هغه څه شی وجوب دی، چې هغه څه شی نوعان، څو قسمونه دي؟ دوه نمبر وجوب اداء او دویم وجوب قضاء. دا تعریف سره هو تسلیم فالاداء تسلیم عین ما وجب بالامر، یعنی حواله کول د هر هغه څه عین کوم چې د امر په ذریعه سره څه شی واجب شوی دی. اوس دلته کې دا اعتراض دی چې تسلیم معنا یو څه حواله کول
او وجوب چې دا فعل له او فعل سوي عرض وي او عرض نه دا حواله کیږي نه ځکه عرض نه قائم بالغیر وي یعنی د دې څه وجود نه سو وجود نه نو جواب سره یا تسلیم نه مراد په وخت معین کې دا غسیز د عدم نه وجود تر واستل په وخت معین کې دا غسیز د عدم نه دغه خبر کې وې تسلیم معین د تسلیم معنی کوي يعني اخراجه من العدم الى الوجود راوستل د دې کار د عدم نه وجود ته في الوقت المعين له باغ وقت کم چې معین شوی دی لپاره وهذا هو معنى التسليم او دغه جو معنی د تسلیم ده والا کدس نشي فل يعني کله تسلیم معنی دا موږ ونقلو نو فل افعال اعراض افعال سری لا يتصور تسلیمها دا هغه تسلیم نه متصور کیږي یعنی د دې هغه په ذهن کې دا حواله کول نه راځي دا اعراض قائم بالغیر وي په نو شوي کنه دا یو خبره ختم شو چې تسلیم نه مطلب څه شری په وخت معین کې د اخراج د عدم نه وجود تراوستل دیمه خبره دا کوي چې علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه چې ادا تعریف کړی دی نو هغه څه کړی دی تسلیم نفس الواجب بالامر او دا تعریف کو سو تسلیم عین الواجب نو د عین دغه ولې ذکر کو هغه نفس ولې ذکر کړی دی او زمانه ولې غوړه دی نو وقد ذكر في اصول فخر الاسلام او ذکر کړل شي په اصول فخر الاسلام او غیري بغیر تسلیم نفس الواجب بالامر فاعترض عليه باعتراض شوی بلوانی بان نفس الوجوب لا يكون بالامر بل بالوقت چې نفس وجوب په امر سره نه راځي بلکې د وخت په سره راځي نه لري وجنه د چلن دا اجيبه نو اجيبه بجواب ورکړي بان قوله بالامر متعلق بالتسليم لا بالواجب چې دا امر بالامر قول چې دا متعلق په تسلیم سره نه په واجب سره الګه پوښوي نو چونګې په دې باندې اعتراض راتلو ولهذا بدل المصنف رحمت الله عليه قول نفس الواجب بقول عن الواجب د دې وجه مصنف رحمت الله عليه دا نفس واجب چې نه بدل کو بعین واجب سره ليعلم چې پته ولګي ان نفس الواجب او انه كنفس واجب او كعين واجب خدا کنایه عن اتيانه في الوقت بوقت دراولنا فلګه پوښوي به معنی وهي فلا حاجه الى زياده قول في وقت درېمه خبره په سبق کې راکې چې لکه د دین علاوه د مصنف نه علاوه نور خلکو په دې کې قید لګول دی په وخت هی او چا په کې قید لګول دی الى مستحقه یعنی چا د امر تعریف دي چې کړی دی وجوب ادا تسلیم عین الواجب بالامر او چا په کې دا لیکلي دي في وقته نو دې تعریف کړی تسلیم عین الواجب بالامر في وقته او چا په کې دا کړی تسلیم عین الواجب بالامر في وقته الى مستحقه نو دې في وقته او مستحقه د بغیر ضرورت ولې نشته نه فلا حاجه الى زیاده قوله في وقته كما زاد البعض لکه چې بعض کسانو زیات کړی خادم او وكذا الى قولنا مستحقه لان قوله بالامر ذکر قول بامر سره يدل دلاله على ان الامر هو المستحق چې حکم کړی دی دغه حکم کوونکی دا مستحق دی کنه او دغه وخت به کوم وخت کړی دغه وخت د لپاره متعین دی کنه به دغه وخت کوي لکه پوه شوي لکه زه په پښتو کې مالک ور سره شمال اوبه راوړه اته ما دې ویلي اوبه راوړه خدای را دین دي چې وس راوړه اسبا مال اوبه راوړه دې چولې لکه ته ماته چې ماته لا پرون اوبه تا ماته ویلو پرون چې مال اوبه راوړه ما خو پرون دا دې ویلو ته به ما سره قصه کوي نه تا خو ویلو چې اوبه راوړه خو دې نه چې وس راوړه نو تعالی دماغ خدای درکړي دي کین درکړي اوبم لوګ استعمال کنه په دې با فکر راولي سوچ به پکې یلګه په انا شوي کنه دا به تعریف انده سو پوښوي نو یو کوم دا تعریف کو دا په تعریف کې موږ درې خبرې وکړلې یو د تسلیم مطلب منګوي تسلیم نه څه مطلب ده او زم دا چې علامه فخر الاسلام په کې د نفس او د عقید لګول او تسلیم نفس الواجب ته وی نه عین الواجب دا ولې او درېم دا خبره چې لکه چا په کې د فی وخت یو له مستحقیق لګول ده تا په ولې ونه لګول موږ ضرورت وته نشته وای خاجي او قضا تعریف سره هو تسلیم مثل الواجب به یعنی مثل واجب ادا کول د امر بذریعه سره مثل واجب ادا کول د امر بذریعه سره مطلب دا ده چې لکه کم سیس پتا باندې په کوم وخت لازم شوی پای کې دا ادا نه کو مطلب موږ پتا باندې اوس د مازیګری مونږ سره دا فرض دی مثال او تا دا اوس په دې ټیم کې ادا نه کو دا مسعودن په ټیم کې راکې نو دا اوس تسلیم مثل الواجب ده عین الواجب نه ده هغه پوه شو به دی باندې تسلیم مثل الواجب په دې کوم دغه تسلیم دا خبره بګه چې تسلیم چې دا خو لکه دا اعراض سره نه کېږي دا وجوب ده وجوب اعراض یو دا خبره در بګه بیا وې دله پکار دا وا
چې د پدې کې لګول وي د من عنده قید یعنی د څه ویلې تسلیم نفس الواجب بالامر من عنده دا من عنده قید ولې لګول پکار دي لکه زمانه د ماسپخینی مون دغه شوی دی قضا شوی دی وزرن په دې ټایم باندې د ماسپخین په ټایم باندې زموږ ته ودرې نو دا غو پرونه نماز پخین مونږ او نن نماز پخین مونږ یو شان دی فرق پکشته یو شان دی سلو رکعات هغه او سلو رکعات فرض دادي لکه پوه شو بینه باندې یو شان دی فرض دی او یو شان دی وځه مالګه ما پکې پرونه نیت کړل او اوس وایم چې نن مې پکې نیت کړل نو یې په دې د قضا پر تعریف کې د من عنده دا قید لګول جنده پکار دي چې د لپاره کم وخت په هغه وخت کې دا ادا نه کو بلکې په بل وخت کې ادا کوي پوه شو بینه باندې لکه کم وخت چې د کار لپاره مقرر ده د مانځ لپاره چې کم وخت مقرر ده د باندې مقرر کړی دی الله مقرر کړی دی چې په دې وخت کې وته سکے مونږ بکې خدا په دغه ټایم کې ادا نه کو نو په بل ټایم کې په الله فرض کړه نه کنه چې مطلب د ماجګر راموز بس تا نن ونه کو خو د دې په قضا راوړي خدا قضا لپاره وخت نشته دی د قضا لپاره وخت کله سهار راوړي کوم ماسپخین راوړي کوم خام راوړي او کله سره قضا نه راوړي ول د حساب کتاب څه بیا به سره ګوري ها خو لکه دا په دمانه ضروري نه چې دې به خامخا جو دغه بګ نو دې چې دا وخت د کوي د قضا منځ دا وخت چې خپل د خپل طرفه دا وخت کې لګي د خپل طرفه په دا وخت لګي ځکه په دا ټایم کې دې آرام کول شي په دا ټایم کې دنیا نور څکارون کول شي خدای غټول کارونه خپل پری دي او دغه قضا مونږ ادا کوي ځکه په کې د امین عنده قید لګول په کار دي په دې خبره باندې پوه شئ وګورئ دې ته وقضاء او خا نو دی و چې دونه ضروري قید ودا کنه من عنده جدا پکې لګول نو دی و چې دا مشهور ده کنه خبره لکه دماغ لکه خدای پاک را کړی نه استعمالول غوړي کنه وقضاء قضاء وهو تسليم مثل الواجب به عطف على قول ادا دبل ادا باندې عطف ته معنی وجوب قضاء وهو تسليم مثل الواجب بالامر لا عينه چې حواله کول د مثل واجب دي فامر سره نه عین داږي أي تسليم ذلك الواجب الذي وجب أولا في غير ذلك الوقت يعني حواله کول ده واجب ادا کول ده واجب کوم چې واجب شي دی اول بغیر دغه وخت نه یعنی چې په دې کوم وخت ادا کوي نو په دې ټیم کې خدا نه پر شوی بلکې په بل ټیم کې د باندې لازم شو پوه شو به نه معنی لکه دا سهارانه مونږ وس په دې ټیم کې کوم نو به ما باندې غوس نه لازمو بلکې کله را باندې لازمو سهار لا باندې لازمو پوه شو نو چې وضاحت کوم دا تسلیم مثل واجب وکانه ينبغي ان يقيده بقوله وې دې مصنف رحمت الله علیه په کار دا و چې دا قضا بل تعریف کې من عنده قید لګولې ولی ویل یخرج اداء الظهر ظهر اليوم د پاره چې اوزي د نن ورځې ادا مونږ ماسپخینه قضاء عن ظهر امسه دا پرونه ورځ د ماسپخین د مانځره قضا نه الکه په دې مونږ کې او په هغه مونږ کې فرق شته خو نن چې د ماسپخین مونږ ادا کوي د الله په وخت ادا کوي د الله په وخت الله پاک د لپاره د وخت مقرر کړی کنه ویږي به معنی او د بنن ماسپخین په وخت کې پرونه ماسپخین مونږ راګرځي نو د الله طرف د الله په وخت کې راګرځي بلکې په خپل وخت کې راګرځي الکه پوه شو به معنی نو دی ولې نه مینه دی قید پکې لګول پکار دي چې پرنی مونږ کې پرنی ماسپخین کې او پرونی ماسپخین کې فرق راشي وليخرج اداء ظهر اليوم قضاء عن ظهر امسه لانه ليس من عنده زكدا طرف نه بل كلاهما لله تعالى والقضاء او قضاء انما هو صرف النفل الذي خا دی وی کنه او قضاء بشک هغه ګرځیدل د نفل دی الذي كان حقا له کوم چې حق وي د لپاره الى القضاء الذي قضاء كان عليه چا په دمانه مطلب دا کنه چې کوم لکه په دمانه لازمو ناو زړه لپاره یو ځای ته ګړل شو دا لپاره څه شو وانما لم يقيده به فمصنف سره دادونه من عنده قید ضروري او نو ولي وسره من عنده قید ولا لګو نو دوی شهرت امره یو خدای ته دا مشهور دی وجنه وكونه مدلونا عليه بالالتزام او بل چې دا په دې باندې دلالت کولېږي بالالتزام یعنی لازمی طور باندې دا کیږي چې دا الله تعالی په وخت ادا نه کوو نور به خامہ په خپل وخت باندې کوي نو کوششته نه نو التزامن ته دا معلومیږي لہذا دا قید سره دا کول نه کوو پوه نه شوي کنه اوس په دې باندې اعتراض دی اعتراض دا چې نفل تا کول کنه نو نفل خو پتا باندې لازم نه دي کنه نفل مونږ خو پتا باندې لازم هو تا یو رکعت وکاو بیا په میس کې مونږ مات کو نو اوس د دې مونږ به تا قضا راوړي دی نفل مونږ به سره راوړي قضا به راوړي نو اوس دلته کې تا خو د قضا تعریف وکړو چې تسلیم مثل الواجب بالامر
چې کم څه چې پتا من د امر په ذریعه سره لازم شوی کم څه چې پتا من د امر په ذریعه سره لازم شوی نو هغه څه ادا کول داغي مثال ادا کول دي نو نفل خو پتا من د امر د وجه نه لازم شوی د نفل ول قضا کې وونه شوي اعتراض داره چې تا چې تعریف د قضا وکړو دا جامع نه خپل ټول افراد لره معنی نه ولی ځکه نفل تا شروع کړل د نفل قضا خو براوړي و د نفل قضا ته راوړي د قضا تعریف خو تا کړل تسلیم مثل الواجب بالامر چې د امر به د سره کم څه په معامل لازم شو نو دا هغه مثل زاده کوم نو نفل خو پتا باندې امر په ذریعہ سره نه ثابت شي پوه شو دا یو کو دا ثابت شي نه نو وایو چې دا نفل حالو کړی چې شروع شي نو چې کله شروع شول بس دا اوس نفل نه شول ذریعہ پورا کول پتا باندې سری واجب دي او چې تا پورا نکړل نو دا سزا تعالی دغه کوي چې واجب به زکه دقه ځکه چې دا هغه وخت پورې نه ولو کله چې شروع شوی نو چې کله شروع شول نو دا بیا نه فل نشو بلکې دې پورا کول بیا سری واجب دی هغه واجب دی پرې کول واجب قضا به کراونه واما النفل ورچ نفلی فانما يقضى در قضا ورول لګي اذا لازم بالشروع کله چې دا لازم شي په سبانه په شروع باندې وحين اذن په دغه وخت لم يبقى نفلا دا نفل نګردي بل صار واجبا بلکې سګردي ها وزداره ولكنه يؤدي بدا وزداره کنه چې کوم د ادا تعریف سړي کړو د ادا تعریف سړي کړو نو هغه لکه خپل ټول افراد لره جامع نشو ځکه ادا د نفل جنده هم ادا ده کنه نفل کول دا ادا ده کنه لکه بار ټایم کې چې دا نفل کې خو چې کله د نفل کول دا ادا ده کنه نو دا ادا تعریف خو بلې باندې سره کېږي ځکه چې ادا تعریف تاسو کړو تسلیمو عین الواجب بالامر تسلیمو نو اس نفل چې تکه نو دا خو دا باندې امر د وجه نه لازم چې دا هم ادا ده نو ال دغه منګه تسلیم عین الواجب بالامر دا واجب په معنا د ثابت باندې اغسته واجب په معنا سمانه چې واجب په معنا ثابت باندې واغلی چې حواله کول د هر هغه څه کم چې ثابت شوی د امر په ذریعہ سره کم چې نو بیا بګی نفل تدا ټول لغه شو ولکنه يؤدى لیکن دا ادا کول کېږي دا نفل مع انه ليس بواجب سره د دین چې دا واجب نه سره د دین چې دا واجب نه نو فینبغي نو پکاردارا ان یرادا چې واغستل شي به قوله عین الواجب نو مصنف دې یقول عین الواجب نو واغستل شي الثابت ليعم النفل چې چا نفل دا عام شي چې نفل دا خبره څه شي هکذا قیل ودا غرنګ ویلې شي ویلي چا ویلي دي صاحب التوضیح ویلي وفي وجوه اخر او بریګ نوري وجوه دي غلقا چې تا نه دي ذکر کړی کنه نو موږ هم نه ذکر کوم یلکه بری خبره باندې پوه شئ ها ويستعملون بیا بل خبره کوي چې کله کله ادا او قضا دا ویل په معنا باندې مرضی